عزیزانو اعتبار نه کوي. ګوره دې زمانہ کې په ښځو یو حکیم ما په خبرو پوهېږئ واده دې شته غر کې یو حکیم هغه چې دا د ښځو حال به ولیدو او کور ته به راغی نو مور ته به یې وی چې مورې نالت په ښځو نالت شه په ښځو. مور به بوډۍ غوندې وویل به بچیه بغیر زمانه زه ډېره پاکه بیبي یم ډېره پاکه ویل مورې مه کوه ګورې ویل نه بچیه په لمنه مې مونځ کېږي په لمن زه ملا یم زما په لمنه مونځ کېږي الله زما د ګناهونو نه مه خبروه. که د بجلیګر مولا د ګناهونو نه خبر شي د اسلام نه بم توبه وباسي په ژبه اسلام وایي او په سرونو کې څه چل شوی دی کفر بازار دی. عزیزانو مونږ که دا معتبر ارامتوبونه کوي په تندر دې ولګي خو بېغمه دي. زه د غریب ارامتوب باندې مرم نو حکیم مور ته وایي چې مورې مه کوه ګوره ویلې نه زه ډېره پاکه. یو طالب مسلاتی کو چې څه چلو که چې زما د دې مور دا غرور مات شي طالب به ورکره تلو راتلو بوډای سره تعلق جوړ چې جوړې کړه بوډای ورته وی چې طالبه دلته خو زما زوی دی او ستا او زه به څه کوو ما وتښتوه. بوډای ورته وی څه مې که ومې تښتوه یعنې مټیزه مې که. حکیم ته یې ووی چې مور خو دې را سره تښتي ویل یا خو تلی هم نه شي په لاره وی راته یې وی چې په ټوکرای کې مې کېنوه وی په ټوکرای کې کېنوه او پې د پاسه مالوچ کېده او طالبه په پلانۍ لارې باندې راځه نو زه به مخې ته درشم. به طالب دا په ټوکرای کې کېنوله او پاسه یې پې مالوچ کېښو چې راویویسته په هغه لاره حکیم والا مخه راغی ورته ویل طالبه څه دي ویل جي دا مالوچ دي ویل ته کېنه دا ټوکرای دی پې د پاس نه زور کو په ټوکرای کې چې کېنه دي بیړه دی غر دا خو مې زوی چې ټوکرای کېښو او مالوچ یې ترې لرې کړ نو مور یې پکې زیړې سترګې نیولې وې. حکیم صاحب ورته ویل مورې نالت په ښځو ویلې بچي اول په ما ویل تا خو ویل چې په لمنه مې مونځ کېږي زه ډېره پاکه یم ویل بچیه نالت اول په ما. نو عزیزانو ستاسو مخکې چې څوک د نالت ټکې ووایي که نه نو وایي چې اول په